صلی الله رسول کریم اما بعد یو څو اهمې مسلې چې کم سے کم 70% ما نه ملګرو تپوس وکړو. اولنۍ دا چې زه کله جومات ته ورشم جي او امام صاحب په مونځ ولاړې او ما یو رکعت را لاندې کو یا 2 رکعت را لاندې کړه یا ما نه څومره مونځ شوی دی او امام صاحب سلام وګرځو او زه ودرېږم نو دغه رکعتونه به زه ډک کوم او که تش کوم. یو دا سوال. دویم هغه یو دا سوال دی چې د جمعې په ورځ باندې آیا دا 2 رکعته فرض دي د جمعې چې کوم د ماسپښینې مونځ د جمعې 2 رکعته فرض دي که نه نور ورسره هم شته فرض 4 رکعته چې کوم فرض دي آیا هغه شته که نه. دریم دا چې بهی د جمعې په ورځ چې کوم سنت څوک نه کوي یا عام غور پکې څوک سنت نه کوي صرف فرض راوګرځوي دې باره کې اسلام څه وایي. اولنی پوینټ ته زه راچوتومه کله زه ورغلم جومات ته جي او مثال کې طور پر د ماسپښینې مونځ ما یو رکعت اخرنی را لاندې کو یو رکعته او امام صاحب سلام وګرځو او زه کله ودرېدم نو به دا 3 رکعته چې مانه شوي دا 2 ډکه او دا یو تش دا به څنګه راګرځوم دا به تش کومه که ډک کومه نو ګوره ته به ګورې چې به مانه کم رکعتونه شوي دي. لاولني ستا څه شوي لاولني ډکي که نه 2 رکعته ډک دي بیا پسې هغه دریم تش دی ستا دا 3 واړه شوي دي تا یو صرف اخرنی تا د امام سره ګیر کړی دی نور د 3 واړه شوي نو ته چې کله ودرېږي که نه ودرېږي نو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله به شروع کړي د اولنی به یو ډک وکړي ډکه پوه شوې بیا به کښېنې په تحیات باندې بیا چې کله پاسې بیا به دا 2یم هم ډک وکړي بیا چې کله سجده وکړه بیا چې کله 3یم ته پاسې نو 3یم به بیا تش کې ولې جي زمانه چې کوم مونځ تللی د امام نه علاوه ما خو د امام سره یو رکعت را لاندې کړم نو دا 3 رکعته چې کم دي په دې کې اولني 2 رکعته ډک دي او دا 3یم رکعت چې ما نه تللی دا تش دی نو زه چې کله ودرېږم نو زه به د اولني 2 رکعته ډک کوم او ورپسې به دا یو رکعته بیا څه کوم تش کوم. پوه شوې اوس د ماښامې مونځ دی ماښامې مونځ ما اخرنی رکعت را لاندې کو د امام صاحب سره او 2 رکعته ما نه شوي نو زه به ګورم چې بهی دا 2 رکعته ډک دي کو تش دي نو بهی دا 2 رکعته ډک دي ډک زه به دغه 2 رکعته ډک کوم. ښه اوس بهی د ماسوتنې مونځ دی او ما د امام صاحب سره 2 رکعته اخرني را لاندې کړه او 2 رکعته ما نه شوي دي نو زه چې کله پاسم که نه نو زه به وګورم چې بهی دا کم 2 رکعته شوي دي دا خو ډک دي نو زه به دا 2 رکعته ډک کوم. ښه په دې کې تش نشته ډېرو ملګرو کم سے کم په سوونو زرګونو ملګرو میسجونه کړي او زیات تر پکې وایي چې بهی مونږ ودرېږو نو مونږ دغه تش کوو بهی دا تش نه دي ترتیب سره به ګوره ترتیب سره عام ترتیب چې څنګه چې بهی ما نه کم قضا شوي دي کم رکعتونه ما نه تلي دي دا ډک دي کو تش دي نو بیا به ترتیب سره به هغه بیا ادا کړې. ښه لکه پوه شوې که نه یاره هسې مې د روشنۍ کالتوس وډزول. ښه دا مسله خو ستاسو حل شوه. دویمه مسله جي مولوي صاحبو د جمعې په ورځ دا 2 رکعته فرض دي که نه دا نور ورسره شته فرض. ښه جي ښه د جمعې په ورځ صرف د امام سره چې موږ دا 2 رکعته کوو د مولوي صاحب سره دغه 2 رکعته صرف د جمعې په ورځ فرض دي نور فرض د جمعې په ماسپښین په ټایم کې نشته. ښه د ماسپښین په ټایم کې نور نشته صرف دا 2 رکعته فرض دي نور ټول سنت دي. ښه او ټول سنت به ډک کې لاولني 4 رکعته سنت دي بیا د جمعې مونځ وکړو که نه 2 رکعته د هغې نه پس بیا 4 رکعته سنت دي او د هغې نه پس بیا 2 رکعته سنت دي. ښه نو د جمعې د ماسپښین په وخت کې د جمعې صرف دغه 2 رکعته فرض دي نور فرض نشته. ښه مولوي صاحبو په دې سنتو مې پوه کړه چې دا څوک دا سنت نه کوي دې باره کې اسلام څه وایي جي. مونږه د جمعې مونځ ما وکړو جي 2 رکعته صرف فرض مې وکړه او زه لاړم جي سنت مې په ځای پرېښود او سنت نه کومه یا جي د ماښامې مونځ دی یا جي د ماخوستنې مونځ دی یا جي د ماسپښینې مونځ دی یا د سارې مونځ دی او زه صرف فرض کوم او سنت نه کوم نو بهی دې باره کې اسلام څه وایي جي آیا سواعید پې شته که نه نو ګوره یاد وساتئ. ښه دا کم سنت چې مونږ کوو که نه کم سنت د فرایو سره چې کم سنت دي دا ګورئ که په هر دنیا کې څومره مسافر دي او که په خپل وطن کې دي که په هر ځای کې دي دا سنت هر چا باندې شته نو یاد وساتئ ګوره دا سنت موکده دي. ښه موکده هغې ته و چې نبي علیه الصلاة والسلام پې همیشوالی کړی دی یعنی داسې نه دي کړي چې نن یې کړي او سبا یې نه دي کړي یا 2 ورځې کړي او 3 ورځې نه دي کړي نو یاد ساتئ ګورئ
دا لفظ هم راغلی څوک چې سنت نه کوي که نه نو زر د چې ګمراه پشي ښه فتاوو لیکلي د ګمراهۍ لفظ هم د دغې کس دپاره راغلی دی څوک چې سنت نه کوي ښه مونږ ډېر ګوره ملګري خیال هم کړی مونږ ته که نه زه په خپله ځان یادوم ګورې ښه زه 2 رکعته فرض وکړم او بس جي لاړ شم جي بس کور ته او دا سنت نه کوم نو یاد وساتئ ګوره دا سنت موقده دي ښه چې څوک ګوره دا 2 رکعته فرض وکړي یا هر 4 رکعته فرض وکړي او سنت ورسره نه کوي نو ګوره تا نه موقت پاتې شو د الله بنده واجب ورته نږدې دي نه کول یې ګناه ده ګورې او ګمراه لفظ دغه انسان به ګمراه دی ګمراه شو د انسان او یا به ګمراه شي څوک چې سنت نه کوي ګورې ښه ګوره موږ ډېر کسان صرف فرض وکړو بس خبره ختمه شي نو دې خبرو مونږ اهتمام وکړو ښه څومره چې مونږ فرض کو نو سنت ورسره کو خاص کر د جمعې په ورځ باندې بیا ډېر ملګري سنت نه کوي ښه په دې ګوره مونږ اهتمام کو او یو 4م چې کم سوال دی که نه بهی په دیرو کې وایي مونځ کېږي کو نه دا رانه پکې هېر شوی په دیرو کې ډېر ملګري وایي چې بهی دلته یو قسم لکر فی ده کم چې بهر خلک ته هغه نه پرېږدي جوماتونو ته نو یاد وساتئ د جمعې د مانځه دپاره شرط دا دی چې دروازې کولا وي خلک ځي او راځي پوه شوي او پابندي نه وي نو جي په تاسو باندې پابندي ده په دیره کې مونځ نه کېږي د جمعې ښه کو تاسو 3 دیرو والا هم راټولېږي دننه او دروازې بندي او په پټه کوئ نو جي تاسو باندې د جمعې مونځ نشته ښه صحیح ده جمعې دپاره کولاو میدان کولاو دروازې چې پابندي نه خلک ځي او راځي صحیح ده ډېر ملګري تپوس کوي ښه او بل سوال دا دی جی ډېر اهمې مسلې مې تاسو ته په دې یو ویډیو کې وکړې ښه ډېر ملګري وایي چې بهی زه کله الله اکبر ویم که نه نو په دې لومړي رکعت سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک اعوذ بالله بسم الله الحمد ویم خو مولوي صاحب چې کله زه 2م رکعت ته پاسم نو په دې 2م رکعت کې به سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک ویم کو نه ډایرکټ به د بسم الله الحمد نه شروع کوم نو ګوره جی لولنې رکعت کې ما سبحانک اللهم ولا اله غیرک اعوذ بالله بسم الله وی او الحمد مې شروع کړه دا رکعت مې سر ته ورسو سجدې نه راپاسېدم ما 2م رکعت ته نو 2م رکعت کې به زه شروع څه نه کوم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین د دې نه به زه شروع کوم ښه سبحانک اللهم ته پکې ضرورت نشته او چې کله زه د امام سره ولاړ یم مونږ وي الامام صاحب وي الله اکبر امام وي الله اکبر نو سبحانک اللهم وبحمدک ولا اله غیرک اعوذ بالله بسم الله بس مونږ چې وایو که نه وای الله بلا او ګردنې مولا نو چې هر څه کوي مولي صاحب پوه شو کار یې پوه شه ښه نور به مولي صاحب هر څه کوي مونږ به پسې خاموش ولاړ یو ښه نو د یو څو ضروري اهمې مسلې مې تاسو ته ویډیو لږ اوږده شوه 8 منټه خو د دې ماشاءالله ډېر ملګرو تپوسونه کړي ښه بل جي واتساپ کې تاسو ماشاءالله په زرګونو میسجونه راځي او ملګري بیا ما د لوی مولي صاحب تاسو ماله جواب رانه کوم نو به تاسو ته جواب خامخا به میلاویږي ښه ورځ نیمه کې به تاسو ته خامخا جواب میلاویږي زه ډېر کوشش کوم چې به تاسو ته زره جوابونه درکړم ولې به زما سار درسي او الحمدلله زه یو مقرر یم ګیر چاپېره بیانونه دي کم از کم په هفته کې 3 بیانات دي نو منډه ترله ډېره ده دا خو تاسو ته په سکرین باندې کښېنم او یو وړه شانتې ویډیو تاسو ته پرېږدم نو انشاءالله جوابونه به تاسو ته درکوم کې خیري ښه او بالکل په وټساپ باندې زما نمبر په پیج باندې شته هغه تاسو وګورئ تاسو راځئ کو کال کوئ کو وټساپ باندې تاسو ته به انشاءالله جواب میلاویږي صحیح ده ویډیو پکې خیري انشاءالله شیر کوو به صحیح ده ګور به او سبق او دا کلیک بټن به وو چې ټولو خلکو ته خیر خورېږي زه خو جي ګورئ تاسو ته سیز در پرېږدم نور ستاسو کار دی ښه صحیح دی انشاءالله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین